علماء کرام یو څو اعمال چې کوم دن هغه ذکر کوي وایي پکار ده چې دغه اعمال د انسان په دغه کې د رمضان المبارک په دې اخرنۍ عشره کې هره شپه کې کوي هره شپه کې کوي روزانه وایي کم از کم څه نه څه چې کوم دن هغه دی د ماسخوتن په ټیم کې صدقه ورکوي 10 روپۍ دی ورکوي خو صدقه دی ورکوي ٹھیک شوه بل روزانه د ماسخوتن چې کوم د ماسخوتن د مونځ نه پاس د شپې دی که هغه د پښمني ټیم کې دی که هغه په هر ټیم کې دی دله پکار دا دی چې دی کم از کم څه حصه چې کوم دن هغه د قرآن تلاوت کوي لغونته کې خیر دی یو رکوع وایي یو پاو وایي خو روزانه چې کوم دن هغه په خپل ځان باندې دا عمل لازم کوي او بل خبره دا ده چې روزانه دا انسان د په خپل ځان باندې تهجد لازم کی 2 رکعاته دی کوي نو په دې 10 شپو کې خو به یو شپه د لیلة القدر راشي که نه نو چې په لیلة القدر په شپه کې تا اړو 10 روپۍ صدقه ورکړې ده نو الله تعالی به دې داسې صدقه کوونکې ولیکي چې تا 84 سال مستقل چې کوم دنه هغه د صدقې ورکړي دي چې قرآن مجید تلاوت ته وکړو یو رکوع دې تا ویلي او دغه شپه د لیلة القدر شپه یي که نه وایي دومره اجر پې الله درکوي لکه چې 4 کاله مسلسل د قرآن تلاوت کې او تهجد چې دې 2 رکعاته وکړل او د لیلة القدر شپه یي که نه نو سره داسې ده چې لکه 4 کاله مسلسل د الله په عبادت کې لګیا یې نو کوشش به دا کوو چې د دغه 3 واړو اعمالو اهتمام به دا مونږه تاسو په خپل ځان باندې لازموو هسې خو د رمضان هره ګړۍ دا قیمتي ده خو د رمضان په دې اخري عشره کې یو شپه داسې راځي چې هغه ډېره زیاته محتم بالشانه شپه ده علما ذکر کوي صحابه کرام د هغوی په زړه کې د نیکو او د جنت اوچتې درجې د حصول یو ډیر لوی شوق او جذبه پرته وه د بني اسرائیلو د یو عابد تذکره وشوه چې د الله تعالی عبادت یې ډیر زیات بېشماره کړی نو د صحابه کرامو په زړه کې دا تجسس پیدا شو چې الله د دغه مخکیني اقوامو د دوی خو عمرونه ډیرو دی خو ډیر زیات عمرونه میلاو دي ورته نو عبادتونه به هم ډیر کړي نو نیکۍ به هم ډیري نو الله د جنت چې کومې اوچتې درجې دي هغه خو به هغوی ته میلاو شي الله مونږ به څنګه د هغې مرتبو د هغې درجو ته به څنګه رسیږو نو الله یو خصوصي انعام په امت محمدیه باندې وکړو او دی ته په رمضان کې د لیلة القدر دا شپه ورکړه د لیلة القدر دا شپه یو ډیره عظیم الشان شپه ده حضور علیه الصلاة والسلام د دغه شپې د لټولو دپاره د رمضان المبارک په لومبنۍ عشره کې اعتکاف وکړو نو چې 10 ورځې برابر شوې که نه نو حضور علیه الصلاة والسلام د خپل د اعتکاف د ځای نه سر را بهر کړو وی صحابه وی ما چې د کومې شپې د لټون دپاره 10 ورځې اعتکاف وکړو هغه مې په دې لومبۍ 10 شپو کې ونه لیده وی د 10 شپو د اعتکاف اراده مې وکړه نو چې بیا هغه 10 شپې تېرې شوې که نه نو حضور علیه الصلاة والسلام بیا د خپل د اعتکاف د ځای نه سر را بهر کړو صحابو ته وی صحابو وی په دې 2مه حصه کې مې هم هغه د لیلة القدر هغه شپه ونه لیده د 3مې حصې د رمضان المبارک د دې د اعتکاف نیت مې دی نو بیا په 3مه حصه د رمضان المبارک کې د لیلة القدر دا شپه چې کوم دن هغه دا راځي حضور علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي وایي ما ته دغه شپه وښودلې شوه وی ما وی چې زه خپل امت ته د دې خبر ورکوم چې دغه شپه د په دې عبادت کوي خو وی چې بهر راووتم که نه نو یو 2 صحابه کرام لګیا و یو بل سره جګړه وه یو بل سره شور و شغب جوړ کړو نو وی اخکا خبره وی زما نه هیره شوه الله وی زما دا شپه وی زما د ذهن نه وباسله چې کومه ده خو بیا د رمضان المبارک په دې اخرنۍ عشره کې تاسو د لیلة القدر دا شپه دا اولټوي خو هغه شپه چې څه ده 21مه 30مه 50مه 20مه یو کم 30مه
ٹھیک شوه چې کم تاک شپې دي په دغه کې تاسو وې د رمضان المبارک په دې اخرنۍ عشره کې تاسو چې کم نر هغه دا د لیلة القدر دا شپه ولټوئ نو د دغه لیلة القدر شپې د لټولو دپاره حضور علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو مستقل چې کم نر هغه په جوماتونو کې نارینهو او په کورونو کې صحابیاتو چې کم نر هغه مستقل اعتکافونه کړي دي ښه خو د اعتکاف مقصد دا دی چې انسان با د لیلة القدر د شپې د لټولو دپاره عبادت کوي نو ګورې صرف په معتکفینو باندې نه بلکې عامو انسانانو لم پکار دي چې د رمضان په دې شپه کې د دی په دې اخرنۍ عشره کې د عبادت له لغونته کې زیاته توجه ورکړي ښه اخرنۍ عشره کې د ډېر کوشش کوي څه ناڅه وخت کې د کم از کم پیشمني له راپاسئ ځکه پیشمني له خو هر سړی راپاسي که نه نو چې پیشمني له راپاسئ که نه نو کم از کم 2 رکاته تهجد په خپل ځان باندې لازم کوي ښه نو که دغه 2 رکاته تهجد دغه دې کړي دي او عام طور سره علما کرام یو څو اعمال چې کوم دن هغه ذکر کوي وایي پکار ده چې دغه اعمال د انسان په دغه کې د رمضان المبارک په دې اخرنۍ عشره کې هره شپه کې کوي هره شپه کې کوي روزانه وایي کم از کم څه نه څه چې کوم دن هغه دی د ماسخوتن په ټیم کې صدقه ورکوي 10 روپۍ دی ورکوي خو صدقه دی ورکوي ٹھیک شوه بل روزانه د ماسخوتن چې کوم د ماسخوتن د مونځ نه پاس د شپې دی که هغه د پیشمني ټیم کې دی که هغه په هر ټیم کې دی دله پکار دا دی چې دی کم از کم څه حصه چې کوم نن هغه د قرآن تلاوت کوي ښه لغونته کې خیر دی یو رکوع وایي یو پاو وایي خو روزانه چې کوم نن هغه په خپل ځان باندې دا عمل لازم کوي او بل خبره دا ده چې روزانه دا انسان د په خپل ځان باندې تهجد لازم کی 2 رکعاته دی کوي نو په دې 10 شپو کې خو به یو شپه د لیلة القدر راشي که نه نو چې په لیلة القدر په شپه کې تا اړو 10 روپۍ صدقه ورکړې ده نو الله تعالی به دې داسې صدقه کوونکې ولیکي چې تا 84 سال مستقل چې کوم دنه هغه د صدقې ورکړي دي ښه چې قرآن مجید تلاوت ته وکړو یو رکوع دې تا ویلي او دغه شپه د لیلة القدر شپه یي که نه وایي دومره اجر پې الله درکوي لکه چې 4 کاله مسلسل د قرآن تلاوت کې او تهجد چې 2 رکعاته وکړل او د لیلة القدر شپه یي که نه نو سره داسې ده چې لکه 4 کاله مسلسل د الله په عبادت کې لګیا یې ښه نو کوشش په دا کوو چې د دغه 3 واړو اعمالو اهتمام به دا مونږه تاسو په خپل ځان باندې لازمو ښه او بلا د رمضان المبارک په دې اخرنۍ عشره کې اعتکاف دا چې مونږه تاسو لازم کو په خپل ځان باندې ښه اعتکاف ځکه د اعتکاف ډېر لوی برکات دي ښه سنت مؤکد دی حضور علیه الصلاة والسلام مستقل به اعتکاف کو ښه مستقل به اعتکاف کو او ما درته ووایي چې د اعتکاف فلسفه دا وه چې د لیلة القدر لټون به یې پکې کو